او چا چې صحابو ته بد ویل دي هغوی اوس لګیا دي ځان ټکی لګیا دي دا سیزن دی هغوی دا لکه د ماشو سیزن راځي د مچانو سیزن دا اوس د دو سیزن دی نو دې کې دا په ځان باندې راایښي دي دنیا کې داسې عبادت او خیا چې په ځان چوړکی کېره دا تا ته خولی چاله غم دی په حسن حسین خفه کېږي نو حسن حسین شهیدان شوي دي د جنت توتیان دي غم رسېدلی دی 14 زمانې تېرې شوې په سوونو کاله هغه غم هغه وخت سره ختم شو غم کې به موږ صبر کوو موږ ته د نبیانو سنت دا معلوم دي په غم کې ګریوان سیرول دې باندې خو نبي علیه السلام لعنت لیږل نو دا چوړکی راغستي دي نو موږ وایو د ترقۍ دور دی په دې چوړکو چاکوانو نه کېږي او دا خو ډېر د ترقۍ دور دی پخوا به په چوړکو په تورو چاکوانو خلکو یو بل واجو ټیک شوه اوس تماچیرې ټینکونه دي کلاشنکوپې دي هلکه یو بل ته وناڅئ په دې جلوس کې راتراړو لګوئ موږ به دنه هم خلاص شو او موږ به تاسو زر د خپې نه راکاږو کته دریاب ته به وغورځو پوه شو که پوه نه شوې دا کوم عبادت دی کافر راپورې خاندي په ځان چوړکی کېره ځان سیروه چې کوم دی موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مخکنو نبیانو نه دا سنت پاتې دي چې په غم کې به صبر کوو او په خوشحالۍ کې به شکر کوو په غم کې صبر او خوشحالۍ کې شکر اوس راله په غم کې هغه ځان په چړو وایي خوشحالۍ کې اوچتېږي لګي یا خدای پاکه نور څه کې په سپینه ګیره بوډاګان ګډېږي دا د بوډاګان لغونې ګزاره کوئ بیا د ځوانانو ته پیغور جوړ شوي به سړیا موږ ته دو بدې دو په دې بوډاوالي کې څومره تقدین دین کوي موږ په ځوانۍ کې دوی ګډا ته نه پرېږدي نه دا د خلکو د پیغور د وجه نه تاسو پکې اډو مه ګډېږئ چا واده د زویه د نصي که نه نیکه دې نه ګډېږي هېڅ ضرورت نشته او ګډا څخه کار خو نه دی تبلیغ جماعت علماء لکھی د ریوان مشران اغوئی پٹھانوں تمہیں ناچنا کس نے سکھایا تمہارے بڑے تو دین کے لیے ذبح ہوئے ستاسو مشرانو د دین جنډه اوچته کړې ده دین د پاره ذبح شوي دي او تمہیں ناچنا کس نے سکھایا دا اوس ته ګډا چا وښولا ستا خو تاریخ د ګډا نه دی سړیا ته په څه کې رالی د بېغیرتو کار دی شروع هغوی پټھانو تمہیں ناچنا کس نے سکھایا پوه شوي ته ولې ګډېږي دا اوچتېږي را لګي غوبل به جوړي چې کوم دی څو میاشتې مخکې د یو واده نو داسې اوچتۍ ځوانان جمع شي دي که نه داسې دا شواله نه دی دا خوار شوې دا تباه شوې دا اوس چې واده دی داسې اوچتۍ داسې بیرته یې دغه که چې لاس نه خطا شي چې کته ولګې جمله یې نیمه شوه مې اوس مزې کوئ اوس یې ګنډی نو دا څه طریقې دي ځینې په ودونو کې په چا واده دی په هغه باندې د چرګ یا اګو ګزارونه کوي یاره لوی د غیرت کار دی لړلې راغلی او لړلې لاړ واده څه ملک یې ولړ یا خدای پاکه دا بې دستونه لګېدلي او ځینې بې غیرتوب دستور دا دی چې د سخر کره ورته جامه بدلوي د کلي جنکۍ ځوانې جمع شېري پردي هلکه نه کمیس پرتوګ وباسي او د سخر کور کې ورته جامه بدلوي واه فرید په پښتو ستا باندې غیرت آفرین پردي ځوان سړي نه پردی ځوانې جنکۍ جامې وباسي او زړې ته د خپل د جامې چې دي هغه ته وباسي او د سخر کور جامه ورته اغوندي کم شرم د دې ملک